قیامت کې به د شیطان اخرنی الفاظ صحیح تاسو ته پته ده حدیث مبارکو کې هم راځي خو قرآن کې الله جل شانو فرمایي کنه چې کله د حساب کتاب ورځ تمام شي مکمل شي نو حدیث مبارکو کې راځي چې د شیطان له د جهنم نه یو کرسي راغوستل شي او الله جل شانو قرآن مجید کې هم فرمایي چې دا شیطان با د خلکو ته یو قسم له خطاب کې مفهوم د آیتونو داسې دی او په کرسي بکینی او سب وای کم وعده چې الله تاسو سره کړی وي هغه پوره شوي یعنی کم خلکو سره چې د جهنم وعده شوی وي او کم خلکو سره د جنت وعده شوی وي هغه ټولې پوره شوي او کم وعده چې ما تاسو سره کړي هغه ټولې دوکه او فریب هغه پراډونه او بل خبره څه کوي وای ما به ګوره ملامت کوي نه دا شیطان الفاظ دي ښه قرآن کې الله فرمایي ما به ګوره نه ملامت کوي ها ما وای تاسو گمراه کړی خو ما بس تاسو زړونو ته وسوسه ور واچوله او تاسو به بې دلیله په منډه منډه زما خبره ومنله خو نن ورځې په ما باندې هېڅ ملامتي نشته زه تاسو نه خلاص یم او تاسو زما نه خلاص یې مطلب تاسو چې څومره کړي دي ما پښتو کې چې مونږ وایو پړې مې د کې نه دي اچولي په خپله تاسو راغلي یې نو جناب د مونږ چې دا څومره ګناهونه کوو هر چاته پته ده هر یو کس عالم دی ګورئ چې ښه څه دي او بد څه دي هر چاته پته لګېدلې ده دا حجت ګورئ قایم شوی دی چې قیامت کې مونږ انکار کوو چې مونږ د دې خبرې نه خبر نه وو په دې انټرنیټ او په موبایلو کې او په جنازو کې او په درېمو کې او په خطبو کې او مړه په روغو کې په هر ځای کې چې دا علما حضرات او دینداره خلک لګیا دی خو څه د عمل کمی دی نو چې سبا رانه دا شیطان تختی او مونږ نه انکار کوي نو یاد ساته د شیطان تابعداري مه کوو ګورئ په آخر و به وایي ما به نه ملامته کوئ ما به وایي ګورئ ملامته کوئ نه ما د کې پړ نه دي لګولي پښتو کې چې وایي الله دې موږ د شیطان د تابعدارۍ نه وساتي ډېر د ملامتۍ ورځ به وي که نه ډېره که نه یو سیټ ته چې په چا باندې ملا تړي هغه هم نه وتښتي الله اکبر کبیره ځکه خو وایي د نفسا نفسي ورځ د الله ویو به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي امتي امتي بس الله دې مونږه د شیطان د ملګرتیا نه وساتي